ګرانو کتونکو د شرکۍ تاڼې په حدود شوبه بازار کې یو د غلا یو ډېر عجیبه شانتې واقع شوې ده. کتل یې ډېر زیات ضروري دي. دې حوالې سره چې کوم په شرکۍ تاڼې کې روزنامچه درج شوې ده، په هغې کې محمد اسحاق نومې کس دی. دا د کتوت اوسېدونکی دی. دی په شوبه بازار کې د سپیر پارټ کار کوي. دا ویډیو هم زه تاسو سره شیر کوم د چې ما لکه را کړې ده. دی وایي چې یو کس راشي د دوکان ته څه سامان اخیستو په بهانه باندې، هغه سره یو ماشوم هم وي. دی وایي هغه سړی چې کله ځي نو د سره چې کومه دا ماشومه دی موبایل چارج ته لګولی وي، یا د لکونو روپو قیمتي موبایل دی. وایي هغه ماشومه چې کوم دی په دې ویډیو کې ښکاري چې هغه کوشش کوي او د دې سره چې کوم سړی وي نو هغه کوشش کوي چې دا ماشومه پټه وساتي او دا ماشومه د موبایل د چارجر نه روباسي او پټې کړي. ماشومه 2 ځل کوشش وکړي خو هغه کامیاب نشي. په 3م ځل باندې دا سړی ورته د بل سړي ته مخې ته ودرېږي او دا ماشومه دا موبایل د چارج نه روباسي او لاړ شي. نو دې کس په اسحاق چې کوم دی د په شوبې بازار تاجر دی، د په شرکۍ تاڼې کې رپورټ هم درج کړی دی او ویلي دي چې دا ماشومه د سړي سره و د موبایل پټ کړی دی. دا هم کیدای شي چې دا سړی ورسره میلو نه وي او دا ماشومه چې کوم دی د ماشومې بس ناپوهي په ناپوهۍ کې دا موبایل وړي. په دې کې رپورټ هم درج شوی دی. خو که دا فرض کړو دا موبایل د ماشومې په غلط فهمۍ کې وړي نو پکار چې بیا د دوکاندار ته واپس کړي که دا سړی ورسره میلو نه وي او دا ماشومه نه وي پوه شوی پټ کړی وي.